سیکنډز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زما همیرا مهبش. خیبر پښتونخوا حکومت د تیلو بحران تر مخه پېټرول استعمال کې کمی راوستلو لپاره مهم انتظامی اقداماتو اعلان کړی. په دې اړه د خیبر پښتونخوا صحت محکمې 2 میاشتو لپاره 50% دفتری کار په کور ترسره کولو له ورک فرام هوم نظام معرفي کړی. لکی مروت ضلع شادي خیل بټنی علاقه کې په پولیس موبایل بمي چاودنه شوې چې په نتیجه کې اس ایچ او په شمول و اهلکاران شهیدان شوي دي. د 400 مندني ثاني حدودو کې د ډزو پیښه مخې ته راغلې چې پکې یو کس په حق رسېدلی. کوهاټ کینټ کې 3 ډرون حملې شوي چې پکې 3 کسان ژوبل شوي. پیښې وروسته کوهاټ علاقه خصوصا کینټ ایریا کې سکیورټي های الرټ او په حساس مقاماتو اضافي نفري تعینات کړې شوې ده. پیښور په شمول ټوله صوبه کې غیر قانوني توګه پاکستانی شناختی کارت لرونکي افغان کډوال په نښه کړي شوي دي. ذریعو تر مخه اف آی ای او نور حساس ادارو له طرفه غیر قانوني میشته افغان کډوالو په ضد اپریشن او گرفتاری جاری دي. خیبر پښتونخوا لنډی کوتل علاقه کې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام سنټر بندیز لوجې زنانه په احتجاج مجبوره شوي. هغې وینا ده چې سنټر دی په فوري توګه بحال کړی شي او مستحق زنانه ته خپل حق ورکړی شي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نور خبرونه او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.